ګلچاحت واپس خواجه سرا شو. دا زمونږ د دغه پښتنو دپاره څومره د افسوس خبره ده چې یو انسان د تبلیغ په لاره کې هم تاسو نه خلاص نشي، یو انسان په ډمتوب کې هم ستاسو پښتنو نه خلاصېږي نه، نو دا خواجه سرا واپس دې پن ته راوړی دو. جی السلام علیکم ملګرو، صدا خان ما ګلچاحت واپس خواجه سرا شوه، واپس دغه ډمتوب ته راوړی دو، واپس دغه پن ته راوړی دو. دا د چا د لاسه؟ دا زمونږ او ستاسو د پښتنو د لاسه او د غلط کمنټس د لاسه ګلچاحت واپس خواجه سرا شوه. د دې نه مخکې 4 میاشتې ولګولې د الله په لاره کې لاړو وه، څومره ښکلې غټ غټ ویښتې وه، هغه ټول ویښتې ختم کړل، عمرې وکړه، د عمرې نه پسې 4 میاشتې ولګولې، د 4 میاشتو نه پس خپل کور ته راغی. جي نو خلک ورته کمنټ کوي چې زوړ مالخ سره بیا ملاقات ته وکړه، ته واپس جلا شوې، ته واپس خواجه سرا شوې. نو دا خواجه سرا زمونږ دا ګلچاحت دا به ډېر زر د دې کمنټو د لاسه تاسو دې پن ته مجبوره کې د سیټ ته چې کومه ویډیو هم تاسو ته ښکاري چې دې ته پښتانه څنګه کمنټ کوي. یو پښتون ورته کمنټ کړی دی چې هغه زوړ مالخ سره تا واپس ملاقات وکړو، تا نه واپس خواجه سرا جوړ شو، تا نه واپس اجلا جوړ شو. نو د سیټ ته چې کومه ویډیو ده دا یو شاټ وګورئ، د دې نورې ویډیوګانې هم دي چې داسې ویډیوګانې تاسو به نه وي کتې، زه در باندې ګورم، د هغې نه پس بیا تاسو فیصله وکړئ چې دا په دې پښتنو کې غلطي ده او که نه په ګلچاحت کې غلطي ده. دا چې کله د 4 میاشتو نه راغی دا یو لومبۍ ویډیو ده، تاسو وګورئ. دا ویډیو پیغام تاسو کتو چې د لومبنۍ ویډیو وه چې دا د خپل ملګري سره ملو شو، نو خلکو ورته کمنټ کړي دي وي دا د هغه زوړ مالخ ته یا ته واپس جلا شو یا تبلیغ لاره دې پرېښوده. بیا دا بل ویډیو د جي دی ځان له په خپله باندې کړې ده او د هغې نه ورته دونه خلکو کنځلې وکړې، چا ورله خور کنځله، چا ورله مور کنځله. د سیټ ته دا ویډیو ده، دا اوس وګورئ. ګډ مارنینګ که درمن زه پاڅېدمه امیر صاحب د دې ویډیو په ذریعه باندې خلکو د خورو کنځله، د مورو کنځله، نو هغه ټولو پښتنو ته وایم چې د ګلچاحت نه وړئ، غلطې کمنټې ورته مه کوئ. د ګلچاحت زندګي خو تاسو ته دې نه مخکې معلومه وه چې څه په ضلالت کې زندګي وه، په دغه پن کې زندګي وه، دغه ته د سره څوک د سره زندګي وایي نه. صحیح زندګي زمونږ دغه د تبلیغ لاره ده چې الله پاک په خپله لاره باندې راوستو. زمونږ او ستاسو نه ګلچاحت په شلې سې باندې ښه دی. الله پاک ته ګوره د دین مهنت واغستو، د تبلیغ مهنت یې واغستو، دعوتونه یې وچلولو، خدمت یې وکړو، د الله د لارې د ملګرو خدمت یې وکړو، هغه د تبلیغ حضرات خدمت یې وکړو. او نن زما دا پښتانه ورونه راپاسي، نو څوک ورته زوړ مالخ سره میلو شوې، څوک ورته ته خو واپس جلا شوې، څوک ورته څه وایي، څوک ورله خور کنځي، څوک ورله مور کنځي. نو هغه ورونو ته دا عاجزانه درخواست کوم چې غلطې کمنټ ورته مه کوئ. ولې که تاسو ځان له ټک ټاک کوئ نو په هغې کې ثواب دی، او که ګلچاحت ځان له ټک ټاک کوي نو په هغې کې ګناه ده. نه ستاسو هم زړه دی، د هغې هم زړه دی، د هغې په مخکې زندګۍ باندې تاسو سوچ وکړئ او په دې زندګۍ باندې اوس سوچ وکړئ، نو تاسو ته به پته ولګي چې دا خو شغل دی. د شغل د لاسه مخکې به یې ډانسونه کول، ګډاګانې به یې کولې، چا به وتل ما له په خپل ویس باندې ویډیو جوړه کړه، چا به وتل په ویډیو کې زما نوم واله. نن که هغه ټک ټاک کوي نو تاسو ورله خور کنځئ، تاسو ورله مور کنځئ. نو هغه ټولو پښتنو ته وایم چې غلطې کمنټې ورته مه کوئ، او که دی واپس دی پن ته مجبوره شو نو دا به هم دی پښتنو مجبوره کړي. ډېره زیاته مننه کوم دوستانو.